اولنۍ خبره خدا دا اختر منیر خان ته مې ورته ویلي دي چې که چېرې ته علاقې چې قوم په تر باندې امن راوستول غواړې نو دغه کومه جرګه ده مروت قومي جرګه دغې نه ده پوره دا مروت قومي جرګې نه باید صحیح قومي جرګه جوړه ټولو قومو ته به نمایندګي ورکړې تر پیدونه والا تر نورنګه پورې دې چې به دا نه چې ما ور پنځه کسان دي پچې دې چې به دا چې کوم تکړه میړی یې د قوم نمایندګي کوي هغه په چا خلي بیا به چې کوم دا او دا دې خبرې هم تقریبا 2 میاشتې وسوي هغه قدرت الله خان سره مې خبره وکړه تر اوسه پورې لا فیصله نه پکړې کومه خبره ده د امن لپاره زخپلا ماته یادېږي ما پلار چې کله شهید څه دا واورو ما پلار دې دغه خاورې د امن پر مټ سلای دا چې ذاتي بدی مونږ واچا سره په مادام یادېږي دا قوم ته وایم چې ډېر خلک په ما سره پکټ نه چیناستېدل انا به ګاډي چې سره چیناستېدل چې ما باندې به دی ولي موږ به ورسره خوښ شو نو د امن باندې هم پیږو امن پر مو قیمت هم ورکړی دا او امن لپاره چې کله قوم دا مشري راکړه نو امن لپاره هر قسم قیمت ورکول غواړو ولکه داسې نه ده چې لیونی باندې به امن لپاره اعلان مو وکړي چې بس راځو توپک راواخلو یو طریقه دا قومونه به په هغه چې اخلي اعتماد چې اخلي قومو ته به چې کوم دا لاره شوي طریقه به شوي چلوېښتۍ حساب به جوړه دې نه علاوه په دا علاقې چې نورې هم بدم نه دي بیمارۍ دي میاشتې خرچېږي قبضې کېږي نورې ګندګي رهي په کار دا چې دا امن جرګه قومي مرد قومي جرګه د دې ټولو جرايمو سدباب دپاره هغه وکړي نو امن دپاره دا واورو موږ دا خبره ختمي درته کوم موږ به په حیثیت قوم امن دپاره هله جګېږو چې کله دا مروت قومي جرګې موجوده مشران او موږ منځ دا فیصله وشي چې دا مروت قومي جرګې اثرینو تشکیل موږ وکړو او دې دپاره ما دا خواسته موجوده مشرانو ته چې دا کوم مشران پاته دي قومو مشران هغه دوباره دې جرګې ته ورګړي دویمه خبره دا ده چې د بیټنیو کم فنډ به راځي هغې ورته ویلي دي بیټني ټول قومونو یوه جرګه جوړه کړې ده کمیټه یې جوړه ده 60 رکني نو لهذا هر قوم ته به د وجود په حساب سره یو وړوکی ده یو غټ ده یو به درمیانی هغې په حساب سره به منصوبې د قوم په تروي دا د قوم حق ده چې کوم د دغې علاقې یا دغو حلقو چې کوم فنډونه دي داسې لکه ډیمونو چې هم پیسې را روانې دي په زراعت چې هم را روانې دي په دا بجلی د اوبو سپلای چې لکه دا زه سبا نه بل چې ما د پیر په ورځ سی ایم صاحب سره خبرې وشي بیا به زه په دې باندې یو ویډیو کوم چې کمې کمې علاقې پر چچ کارونو سی ایم صاحب مهرباني را سره وکړه او هغه دا واورو ما دپاره یوه لار دا هم وه چې ما شمددار استعفا ورکړې وې پارټۍ ته مې ورته ویلي وې چې بس نوره نه درنه پوره لکه چې داسې د امنیتوب چې داسې هغه نشته نیرونه نه دي ذمه دارۍ دي کوم پوښتنه درنه کولی شي په پنځګونۍ خبرې باندې په امن باندې په جرایم باندې په نوکریو باندې په فنډو باندې او مطلب دا ده چې هر چا ته به خامخا پنځګونۍ کیسې چې به جان رسوي وکالت مې و هغه ما پیشه وه ګټه وټه یا خوراک څښاک مې وجندې تقریبا رانه پاته ده اوس کوشش کوم چې دوباره یې شروع کړو خو تاسو ته دا خبره کوم یو ټیم ذهن راوسته چې یاره زه به تاسو ورجمع کړم مروت پر جمع کړه اردو به وایم چې یاره دا که دغه سیاست وي نو ورک دا سیاست سره ورکې نه سر مې جندې خوږېږي نه را سره دوره ټیم شته چې زه چا پسې سازش کوم په خدای الله ګواه ده چې که د مربتو یا په دې خپلې ډلې چې پی ټي آی چې د چا پسې مې سازش کړی چا پسې مې لا چا ته مې غار کیندلی نه غارونه کینده نه مې په ژوند چې چېرې چا ته چې یا تا وشړم ده سره دا یې ما طریقه نه ده نه مې پلار داسې کړې نو عزیزانو بیا مې دا سوچ وکړ چې نن د پی ټي آی له وجې نه یو قدر شته ده نه لکه لس لکه خلک دي که د استعفا دې ورکړه نو دا قوم سره به زیات وکړي
ولې چې دا چې شی تر راولې سې کې دي سي بلې دور نه راځي دا هم درته وایم چې نه را باندې مې توپ ګران ده ان مې چې دا څنګه چې دا چې ډېر غټ شای دا چې کله کوم ویلا دا وورو دا مې سره لوز دا یار نه دا درنه پورا یا دې مایوس کړو ایا خان ویلا چې بای نو بیا به درته راځو بیا به تاسو ته وایي چې بای دا تاسو را کړې وه دا خپل شی واخلو